د حج مبرور څه علامات دي. زمونږ په تاسو کې هم ډېر حجیان صاحبان ناست دي. 3 علامات یې ورته زه ښایم او دا مفسرینو او علماو بیان کړي دي چې کوم یو انسان حج کړی او دغه 3 علامات پکې موجود دي، د حج مبرور دی، د حج مقبول دی. اول نمبر چې د حج لتلایو او په حج کې فلم يرفس ولم يفسق، په حج کې یا د حدودو د احکامو نه تجاوز نه وکړي، څه ګناه نافرمانی په کوم ورځو کې چې خپل کور والا ورسره د حج په ورځو کې هغه سره شغل همبستري دغه ټولو خبرو نه د حج په ورځو کې ځان ساتلی، جنگ جګړه بحث مباحثه پاغه باندې صبر کړی، قبل څوک یو سره کوي پاغه باندې صبر کا. په حج کې دا شی نه کړی. اول نمبر دا نه خلا. دویم نمبر د انسان د حج د تلو اراده صرف اور صرف رضای الهی، صرف اور صرف خالص او مخلص رضای الهی چې ما خپل رب متعال رضا شي، نه دا چې اجي سے براته څوک وایي او پلانکای سے څوک راته وایي او تیر کال زما په خاندان کې زما تربور کړایو چې سکال یې زمو کړما هغه قرآن مخکې شو وغیره وغیره. دا سنا لله فی الله د خدای پاک د رضا لپاره حج کړی. دویم نمبر او دریم نمبر علما فرمایي چې دای کله واپس راشي نو حدیث مبارک کې دې څنګه را واپس شو. رسول الله فرمایي راجع کیوم ولدته امه، دې داسې ګناهونو نه را واپس شو او داسې پاک شو لکه اوس چې خپل مور نه پیدایي په حج واپسۍ کې. نو رسول الله فرمایي حدیث کې، اوس علما فرمایي دریم نمبر نښې دا ده چې کوم ګناهونه یې د حج نه مخکې کړه چې هغې نه خپل ځان وساتي، هغه ګناهونه بیا تکرار نه کا، هغه ګناهونه بیا دوباره په خپل عمل او زندګۍ کې رانه ولي. که کوم یو انسان په حج کې دغه 3 علامات وي، نبی علیہ السلام مبارک حدیث په بنیاد باندې علما فرمایي د دغه انسان دا حج مبرور او قبول دی.